आयत नंबर 36। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कान लिमुअ्मिनिन वला मुअ्मिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضल ضलालन मुबीना। द दे आयत ताल्लुक़ द हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा द निकाह सर दे چې کله नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम هغه په نکاح باندې ورکوله حضرت زید ابن حارثه لا نو د هغې خوښه نه وه، ځکه دا خو اول ځلو د عربو چې کوم مزاجو د زرګونو کال راسې نو هغه خو د خپل طرفو او د خپل لویوالي او د خپل اوچت شان یو سلسله روانه وه. نو حضرت زینب رضی الله تعالی عنها خو د قریشو د خاندان یو اعلی خاندان ښځه وه، او حضرت زید اگر چې دیم د بنو کلب قبیلې نه و او دیم عربو، خو بهرحال نوم خو پې د غلام وکنه. اصل کې د حضرت زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه چې و دا په وړوکوالي د خپلو ماماګانو کره تلی و، نو هلته بیا یو قبیلې حمله وکړله او بس هغه کور یې ولله تعالی ترغه کو، دا یې پکې غلام کو، بیا یې په میله کې خرڅ کو، بیا حضرت حکیم ابن حزام غالبا واغسته او هغه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها له ورکو، حضرت خدیجه بیا نبی علیہ السلام له ورکو، او خو غلام نو د غلامۍ نوم خو پې پروت و، نو هغوی دا منل ته تیار نه و، خو بهرحال چې د الله تعالی فیصله وه نو بیا یې ومنله، ځکه و خو مؤمنان که نه. نو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، او مناسب ندی او حق نشتا، مناسب هم ندی ولا اخلاقی طورم ندی مناسب، و شرعان ولا حق هم نشتا یو مؤمن د پاره او نه د مؤمن ښځې د پاره اذا قضى الله ورسوله امرا چې کله فیصله وکړي الله تعالی او دغه پیغمبر دی او کار او که الله یې وکړي او که پیغمبر یې وکړي او که الله یې وکړي او پیغمبر یې واورئ ان يكون لهم الخيرة من امرهم وما كان لمؤمن ان يكون لهم الخيرة. دا مناسب نه دي چې د مؤمن د پاره د بیا اختیار د دې په دې معاملاتو کې چې کومه معامله یو ځل الله او رسول فیصله کی نو بیا پکې د مؤمن اختیار نشته. ومن يعص الله ورسوله، څوک چې نافرمانی وکړي د الله تعالی او د هغه د پیغمبر نو فقط ضل ضلالا مبینا، نو دی ګمراه شه په ډېر ښکاره ګمراهی. ګوره یوازې د الله تعالی نافرمانی نه، د الله تعالی د رسول نافرمانی. حاجی نو که رسول د الله د خبره نه بغیر بله خبره نه کوي نو بیا خو یو خبره شوه، نو بیا پکې د رسول ذکر ته څه ضرورت و. پته ولګوي چې رسول د هغې خبرو نه علاوه نورې خبرې هم کوي چې کومې الله تعالی صراحتا په کتاب کې ذکر کړي. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، او چې کله تاوی هغه کس ته چې الله تعالی په انعام کړی او چې اسلام توفیق یې وله ورکړی و، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، او تا هم پې فضل کړی او چې تا خپل زوی جوړ کړی او آزاد کړی دی، الله ول توفیق د ایمان ورکړی نو دا د هغه فضل او انعمت علیه تا په انعام کړی او معنا دار چې تا خپل زوی ته جوړ کو بیا دې آزاد کړی مو. امسک علیک زوجک، وساتره ځان سره خپله بیبي، واتق الله، او د الله نه ویرېږه، طلاق مه ورکوه، وتخفي فی نفسک، او په دغه وخت کې تا پټوله په خپل زړه کې یو خبره، ما هغه خبره الله مبدیه چې الله تعالی هغه خبره ښکاره کوونکی و، الله تعالی به یو ځل ښکاره کول هغه خبره. وتخشى الناس، او ته د خلکو نه یریدې، والله احق ان تخشى، او الله تعالی د دې خبرې ډېر حقدار دی چې ته ترې ویریږي. پیغمبر د خلکو نه داسې نه یریده چې ګینې ما به مړ کړي او ما به د کلي نه وباسي. مطلب یې دا دی چې پروپیګنډه به وکړي د اسلام خلاف، اسم زمانه ده، جنګونو ده، ټولې دنیا قسم خوړلی دی چې موږ پسې راپسې دي، منافقان دي دلته د مدینې د بار نه خلک راغلي، یعنې د جنګ زمانه ده، د غزوه خندق زمانه ده که نه، فوجونه چار چاپیره د مدینې نه پراته دي او مدینه کې دننه منافقان دي. نو یعنې په دې وخت کې که دا خبره ښکاره شي چې یاره دا پیغمبر علیه السلام د هغه بیبي سره نکاح کول غواړي چې کومه ته په هغه معاشره کې خلک نګور وایي، نګور خو ده نه، الله تعالی مخکې ویلي دي چې وما جعل ادعیاکم ابناءکم، هر د زید خو ستا داسې زوی نه دی، خو د هغې باوجود خلک خو متبنا ښځې ته هم نګور وایي که نه. نو په دې باندې ته یېرېدې.
امسک علیک او نبی علیہ السلام ته دا بار بار وی چې امسک علیک زوجک د اخر ځان سره وساته. دلته دوه قسمه روایتونه دي تفسیرونو لیکلي دي او ډېر یو دې خبرې ته پدې کې ضرورت نشته کني نو بیا غ تفصيلات چې مې ته ویلې تاسو به حیران شئ. اصل خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې پویدو چې دا ابل رزما اجمالا خبره کړې و چې دا حضرت زینب بنت جحش خو ما دې زید دغه ور کړې زید ابن حارثه ور کړې زینب بنت دا ما ور کړې دا ول الله تعالی په وینا مې ور کړې دا دیوتم نو رور مو ته نو تیار او دا خدای ته په خپلم نو تیار خو ما په دا رسم ماتو چې د اسلام چې کومه طریقه ده چې دا قبایل او دا خاندانونه دا صرف د تعارف د پاره دي دا د رفعت او د اوچتوالي او د کتوالي د پاره نه دي څو اوچت دي او څو کته دي دا صرف د تعارف د پاره دي. نو د دې خبره یو عملی مثال می قائم او ځکه پیغمبر خو شاهدن رست برازي کنه شاهدن ان ارسلناک شاهدن هغه د وینانه او د خپل عملنا گواہی پیش کړي. نو دا گواہی پیش کړه چې دا ما د خپل خاندان نشور وکړه چې یو غلام له خپل د ترور لور ورکړه. دا د حضرت میمونه لور و. حضرت میمونه د پیغمبر علیه السلام د پلار خور و میمونه بنت عبد المطلب دا غي خو لور و. نو معمولی خبره خو نه و. نو دا حضرت زینب رضی الله تعالی عنها زینب بنت جحش د حضرت میمونه لور و میمونه بنت عبد المطلب و. نو دا چې کله ما ور کړی دا د دې معنا دا چې بیا به خبره الټه مال راځي چیرې دا خدای یو داسې فیصله کړی و چې دا فیصله خو نه چلیده او نه چلیده په اسلام کې ضروری نه و. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا کار وکړ کنه نکاح یې وکړه ولا دا نکاح کول ضروری و. بس دا نکاح کول د دې خبره گواہی و چې دا زدا مساوات قائمومه باقی خو چلیږي نه چلیږي خو دا چې ډېر خلکو نکاحونه نه چلیږي نو دا نه چلیدو معنا خدا نه چې دا غلط شوی یو نکاح رسته نه چلیدو چې ونه چلیدو نو دا دې خبره ثبوت خو نه چې دا چې شوی ونه غلط ورسته په داسې مسلې را پیدا شو چې ونه چلیدو نو یو خبره ده. دویمه خبره ده چې دا خزه طلاق کی نو دې باندې به یو نوم را پیدا شي دا به بیا په دې معاشره کې بردي څه حیثیت پاتې شي به چې د غلام له ور کړی و غلام سره دا ونه چلیده نو په معاشره کې خو دې حیثیت هم ختم شو. نو د چا حیثیت د شرعي مسلې د وجه نه ختمېدل دا هم یو سوال خو دی چې یو شریعت فیصله و او دا غي فیصله د وجه نه خبره ونه چلیده او دا غي د وجه نه د خزه حیثیت ختم. نو په خزه د خزه چې کوم معاشرتي حیثیت نه غم خرابول نه پکار. دو خبرې شوي. درېمه خبره بیا دا وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې پویدو په دې خبره باندې چې الله تعالی به بیا ماته وایي دا واست په نکاح والا ځکه چې بالکل خبره خو دې ته جوړه شو دا خو بالکل داسې لګه چې جوړه شو دې خبرې ته چې متبنا خزه چې کومه ده هغه ګور نه ده نو چې نه ده نو دا رسم الله تعالی به ماتي نو چې ماتي نو دا خو دلته اوس تیاره مسله جوړه شو بیا خو چې د په نکاح د نکاح سره ختم شون الله تعالی به ماته وایي چې شابه دا ته په نکاح والا چې دا رسم بالکل عملا ختم شي. نو د دې خبرو د وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د آخري خبره د وجنا په دې یاره کې و چې یاره دا به یو ډېر لوی پر موږ د مخکینه خبرې سرته ونه رسولې او دا به کې نوې خبره را پیدا شي. فوجونه راغلي دي دلته کې دا وی په مقابل کې لګیا یو تیاریاں نکو د کور منافقان راته بیل دي دغه راته بنو قریظه بیل چې کوم دی هغه معاهده ماتي کړی دي. نو دون الوی هنګامي قسمه او دون الوی اړي غړي کې او په هنګامي قسمه حالاتو کې بیا دا قسمه پروپاګاندا دا خو ډېر ګران شي. نو الله تعالی دا صفه ذکر ور دا قران کې د پیغمبر علیه السلام لیکل او دا لفظ په کې وي چې وا احق څنګه وتخشى الناس والله احق ان تخشى دا جمله به کې راغلي وي چرته د خپل ځان مبارک دا جمله څوک لیکي الله تعالی کتاب دې چا پروا نه ساتي. نو دا مطلب شو بعضی مفسرین دا لیکلي دي چې الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلیو ورته چې دا سړی به دا خزه طلاقي او بیا به تعالی په نکاح درکو. نو نبی علیہ السلام هغه ته وی چې ګورای چې طلاق یې نه کی. نو دا قسم دا تفسیرونه لیکلي دي دا خبره تفسیرونه لیکلي دي. نو وتخشى الناس ته دخل نو آیا دا د نبی علیہ السلام د شان مطابق خبره ده چې الله تعالی وته وی چې دا بداشي کیږي او دې به طلاقي او بیا به تعالی درکوم او ته په نکاح علي او نبی علیہ السلام هغه ته وی چې ګورای طلاق ورنه کوي کني نو بس
بیا به خدا خبر نو د الله تعالی د خبرې په مقابله کې الله تعالی د خبرې بند تړي الله تعالی خبرې ته بند تړي دا تفسیرونه لیکل دي ما کوم تفسیر ویل دل راوړم درسته خبر هم دا ده چې نبی له صلی الله علیه وسلم د مخکې نه په دې خبره پوهېدو چې یاره داسې به کېږي داسې نه چې ګینې مخکې نه ورته ویلي شوي او په دې وجه باندې الله تعالی او نبی له صلی الله علیه وسلم په دې وجه باندې حضرت زید ته وی چې مې پرېږده چې کنه بیا به خو بیا خو خدای پاک وایي چې تعالی خو به در کوم نو چې ته نه پرېږدې نو بس نعوذ بالله ماله به څنګه راکړي نو دا خبره خو نه کېږي دا خبره خو د پیغمبر د شان سره نه جوړي په تفسیرونو لیکلې ده دا ذکر ته وایم چې خلک بس یو مولانا مودودي کتلی دی چې بس د ټولو توپو د ټولو ټوپکو د ټولو ډزونو مخې چې کوم دی هغه بس مولانا مودودي طرف ته راړولی نو لږ نه خو دی خو دا تفسیرونه هم لږ وګوره که نه نور تفسیرونه هم لږ راواله که نه پته ته ولګي والله احق ان تخشاه او الله تعالی ډېر حقدار دی چې ته ویریږي مطلب دا دی څنګه چې مخکې ویلی شو چې اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم بس پرېږده دا خلک لګیا به پروپیګنډې به کوي د دې پروا مه ساته فلما قضا زید منها وطرا الکله چې پوره کړ زید د دغې بیبي نه حاجت مطلب حاجت ورته پاتې نه شو ځکه چې طلاق یې ورکړو او عدت هم تېر شو نو بس عادت یې ورته پاتې نه شو نو زوجناکها نه موږ تاله په نکاح درکړه لکۍ لا یکون علی المؤمنین حرج دې دپاره چې نبي په مؤمنانو باندې څه تنګي فی ازواج ادعیائهم په باره د بیبیانو د هغې د هغه متبناګانو کې دعي چې ده ورته زوی ویلی چې د هغه بیا ښځه او هغه طلاقه کړي نو چې د مسلمانانو ته په دې کې بیا څه حرج نه چې که دی په نکاح علي نو علي به ځکه چې پیغمبر وکړه نو بعد د پیغمبر د عمل نه خو هغه کرکه بیا ختمه شوه نو چې پیغمبر یو کار وکړو خو بیا په هغې کې به د چا په باره کې په زړه کې څه کرکه راشي چې یاره دا کار به ټیکي که غلط به او که بل چا دا کار کړی وی نو هغه ته دا مقام نه حاصل چې د هغې د وجې نه به هغه کرکه ختمه شوي وي خامخا به څه کراهیت و اذا قضوا منهن وترن چې کله دی پوره کې د هغې نه حاجت یعنې طلاق هم ورکي او عدت هم تیر شي وکان امر الله مفعولا او د الله تعالی حکم خو همیشه دپاره نافذ شوی دی الله چې کوم حکم وکړي بس خو نافظ وي اوس دلته دې ته به سوچ کوئ فلما قضا زید منها وطرا چې زید د دې نه حاجت دا زید رضی الله تعالی عنہ دا نوم ته دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په صحابه کرامو کې د ده نه علاوه د بل چا نوم په قرآن کې نشته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ذکر راغلی دی خو صاحب یې ورته ویلی دی اذ یقول لصاحبه لا تحزن اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن او نوم پکې د حضرت زید راغی دې کې څه وجه ده نو دلته تاسو بیا دې ټولې خبرې ته سوچ کوئ عزت نفس د انسان ډېر لوی شی دی عزت نفس اسلام د عزت نفس ډېر لوی لحاظ ساتي او که تاسو د اسلام په تعلیماتو باندې غور وکړئ نو اسلام د عزت نفس ګوره اسلام د مالدار ته وایي چې ته د غریب د حق ومنه او د غریب له حق ورکړه دا د حق دی تا چې د خیرات او زکات او صدقه ورکړې نو دا ته د حق دله ورکړې داسې نه ده چې ګینې دا ته د خپل جیب نه په ده باندې څه احسان کې خو غریب ته داسې نه وایي چې ستا د سره حق دی نو وایله ته یعنی هغه مساوات پیدا کوي او هغه جنگ جګړې ختموي خو بیا دله چې ورکوي ورته وایي چې ته صدقه ورکوې نو ورته وایي چې داسې طریقې سره یې ورکوه چې په ښی لاس یې ورکړې نو چې ګس لاس ته پته ونه لګي مطلب یې دا دی چې بس پټه یې وله ورکړه چې د هغه عزت نفس مجروح نشي دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل او د الله تعالی دا وینا او دا ټوله سلسله دا د حضرت عائشہ د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د عزت نفس څومره خیال ساتي او د حضرت زید څومره خیال ساتي د حضرت زید خبره به وکړو چې حضرت زید رضی الله تعالی عنہ چې وی چې ما مور او پلار پرېښوده خو د محمد صلی الله علیه وسلم دپاره مې پرېښوده بیا ما ته دا انعام ملاو شو چې ما ته به خلکو زید ابن محمد وی بس زما دپاره دا لوی پټکی او غټ پټکی بل کم یو دی محمد صلی الله علیه وسلم زوی م او الله تعالی حکم راولېږه چې نه دا خو بیرته زید ابن محمد نه ته خو زید ابن حارثه نو زما نه خو پټکی بیا لاړ نو زه خو په اوسه پورې په دې خوشحالېدم چې ما ته یو ډېر لوی حیثیت میلاو دی یو ډېر لوی شان او مقام ما ته میلاو دی نو هغه مقام خو زما نه ډګري خو زما نه بیرته واپس واغستی شوه نو د ده په دې زړه کې بدن نه څه خبره وه خو الله تعالی خو علیم بذات الصدور دی خو په خوله ویلي نه و الله تعالی ته د ده د دې زړه د دې خفګان او د دې ګیلې علم و
چې ګوره ورته ما په ذهن کې یو خبره خدا چې زه اوسه پورې به زید ابن محمد بللی کېدم او اوس به زید ابن محمد راته څوک په اراده نه وایي که غلط شوه جدا خبره ده خو ارادتن به راته نه وایي راته به زید ابن حارثه وایي نو دا ګیله د په ذهن کې وانه الله تعالی د دغه ګیله ختمه کړه وی ګوره زید ابن محمد خو ته ویل کېدی به خدای خدا ته علم دی چې په څه وجه باندې مونږ دا حکم واپس واغسته او د هغې په تا باندې یو اثر پرېوته نو د هغې په دې تاله مونږ یو بله غټه ډګري درکوو د خدای سره د ډګرو څه کمی نشته نو هغه ډګري دا ده چې په دې قرآن کې به ستا نوم راځي او تر قیامته پورې به ویلی کېږي نو چې زید راځي نو خلک به وایي دا کوم زید دی وایي به دا هغه زید دی چې پیغمبر علیه السلام ورته خپل زوی ویلي او بیا الله تعالی وایي چې نه دا زوی ورته مه وایې نو نوم یې وله په قرآن کې راوسته نو تا د خدای د رضا دپاره یو قرباني وکړه نو د هغې قربانۍ په نتیجه کې یو مسله تا ته میلاو شوې وه یو ډګري خو د هغې ډګرۍ نه درته اوس غټه ډګري درکوي هغه ډګري وړه وه غټه ډګري دله درکوي بل طرف ته حضرت زینب ته ګوره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها وی چې دا خو زما د مساوات زما برابر نه دی نو زه دا نه غواړم دی که په خپله خوښه دا ویلی چې ټیک ده داسې خبره ده نو دا هم د دې حق خدای ظاهره خبره ده چې هغې وی چې زما د برابري نه دی نو بس نه مې غواړي زړه او حق دی یو سړي ته یو بالغ زنانه ته دا حق دی چې هغه وایي چې زه د سره واده کول نه غواړم خو د الله او د الله د رسول حکم راغی نو نبي علیه الصلاة والسلام حکم ته غاړه کېښوده د خدای حکم دی غاړه کېښوده نو نکاح یې وکړه چې نکاح وکړه نو نکاح ونه چلېده چې ونه چلېده نو په دې کې دوه درې مسلې را پیدا شوې دا مسله پکې را پیدا شوه چې ښه دا چې طلاقه شوه نو دا خو د یو غلام او د یو مرئي طلاقه ښځه شوې ده نو دا په معاشره کې خو د دې عزت نشته دا نکاح دی ونه چلېده دا خو مطلقه شوه نو الله تعالی وی ورګه تعالی بل ډګری درکوم نو هغه ډګری سوا چې زوجناکها اے پیغمبر ما تعالی په نکاح درکړه نو حضرت زینب رضی الله تعالی عنها تر اخره پورې دا په ذهن کې بدا خبره وو چې بیبیان بکې ناشته نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دې دواړو بغپ لگاو ډیر زیات دی یو بل سره بلکې دې دواړو ډلې وي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سره بیبیان بردي سره وي او سره بردي حضرت زینب سره وي حضرت زینب بزان ته وی چې زمام یو مقام دی نو دواړو چې به یو بل سره مناظره وا باس بو نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها به وی چې زما په صفایه کې خود قرآن مجید 12 آیاتونه نازل دي زما سره څوک مقابله کولی شي نو حضرت زینب به ورته وی چې نکاح دې په دې ځمکه شوې ده په ځمکه زما نکاح په اسمان کې شوې ده دې سره څوک مقابله نشي کولی زما نکاح په اسمان کې خدای تړلی ده زوجناکها نو دا هغه ډګریانې دي تاسو ته اندازه ولګېده چې څوک الله تعالی ته ځان حواله کړي او د الله د رضا دپاره کومه قرباني وکړي نو الله تعالی بیا په دنیا کې وله څه ورکوي بیا نو ده خو د خدای دپاره کړي خو دنیا کې م الله تعالی ډېر لوی مقام ورکوي وله نو دا دوه خبرې ذهن کې وساتئ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له اوس یو دوه اعتراضات را پیدا شو یو اعتراض دا را پیدا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو خلکو ته ویلي چې تاسو د پاره زیات نه زیات څلورو پورې تعداد جایز دی څلور بیبیانې د اوسه پورې خو د نبي علیه السلام څلور بیبیانې وي نو پکې دا پنځمې پکې څنګه رااله نور خلکو د پاره څلور دی او د پیغمبر د پاره پنځه دي نو دا د دې خصوصیت څه وجه ده نو الله تعالی د هغې خبره جواب کوي چې ما کان علی النبي من حرج دا اعتراض د پیغمبر په باره کې مه کوه پیغمبر د پاره د دې خبرې څه پابندۍ نشته ټیک شو پیغمبر د پاره پابندي نشته دویمه خبره دا ده چې دا فیما فرض الله له دا خو الله تعالی په د باندې فرض کړ دا الله تعالی په د باندې دا کار وکړو دا کار د په خپله خوښه نه دی کړی که څوک دا وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام په خپله خوښه باندې دا نکاح وکړه نو چې په خپله خوښه یې وکړه خو دا د بنیادي ضرورت خو نه و چې ضرورت نه و نو بیا سوال پیدا کړي چې بغیر د څه بنیادي ضرورت نه دا نکاح څنګه وکړه نو الله تعالی د هغې جواب وکړو چې دا پنځمه موله ما اجازت ورکړې د پاره دا پابندي نشته او دا نکاح چې د حضرت زینب دا موله ما کړې ده دا د په خپله نه ده کړې نو زوجناکها مطلب دا هم دی چې په دنیا کې دا نکاح نه ده شوې دا خو ما وله ورکړې ده نو چې ما ورکړې ده خو پیغمبر دی د ما خبره خو به مني که نه د ما حکم خو به مني ما کان علی النبی من حرج نشته په پیغمبر باندې څه رکاوټ او څه مانع څه پابندي فیما په هغه ښځو کې چې الله تعالی د ده دپاره جایز کړي دي فرض الله له چې الله تعالی د ده دپاره فرض کړي دي نو لکه نکاح د زینب یې پې فرض کړې ده د دې نه علاوه دا نورې بیبیانې چې نبي علیه الصلاة والسلام کړي دي نو په هرې بیبي په نکاح کې څه نه څه مصلحت و
هغه بیا تاسو ګوره په دې مضمون باندې په دې موضوع باندې تفسیرونه ډېر لیکل کړي دي د هر بیبي په باره کې څه مصلحت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګوره د 53 سال پورې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف یو بیبي و اول حضرت خدیجه و 25 سال پورې د هغې سره هغې نه مخکې دوه خاوندانو نبی علیہ السلام د 15 کالو وغیره 40 کالو و نو خلک چې په پیغمبر اعتراض کوي چې دا دومره بیبیانې ولې کړي دي نو دا بیا بیبیانې کولې نه په ځوانۍ کې ولې نه کولې چې کله 53 سال ته ورسېدو نو بیا یې وکړي او چې کله کارونه ټولو نه زیات شو مصیبتونه هم زیات شو او کارونه هم زیات شو او مصروفیات هم زیات شو او عمر هم دا دی چې په تېرېدو شو ور واوړېد د 50 نو بیا په هغه وخت کې نه د دې هرې خبرې د دې هرې نکاح په باره کې څه مصلحت دی مثلا یو دا دی چې لکه د دې خو تا مصلحت زده کړه چې الله تعالی به دا رواج ماته او الله تعالی ولا په خپله ورکړه بعضې بیبیانې داسې دي چې نبي علیه الصلوۃ والسلام د مختلفو قبایلو نه کړي دي لکه حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها چې هغه بنو مستلق په خپل کړو هغه زمانه کې دا طریقه به اوس هم دا طریقه ده په بعضې علاقو کې زموږ په پښتنو کې خدا خود ده چې زوم چې دی نو هغه د خپل د کور سړی ګڼلی کېږي او د زوم خلاف توره راغستل او سازشونه کول دا ډېر بد لګي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ډیرو خلکو زوم شو نو هغې معنا دا ده د اسلام دپاره لارې کولاو شو هرې قبیلې سردار چې او د قبیلې د سردار لور به یې وکړه نو هغه د قبیلې سردار چې خو بیا ټوله قبیله ستا ملګرې شوه بیا نو د حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها داسې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ته ګوره ابو سفیان ابن حرب ابن امیه چې دی د مکې سردار دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مقابل کې چې د مکې څومره فوجونه دي د هغې جرنیل دی او د هغې لور د حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها هجرت کړی دی حبشو ته مسلمانه شوې ده خاوند یې هلته نصراني شو او بیا مړم شو نبی علیہ السلام ته خبر شو نجاشي رضی الله تعالی عنه ته پیغام ولېږه چې دا ماله په نکاح واله نو بس هغه په نکاح واغسته نجاشي په خپل دربار کې د نبی علیہ السلام دپاره د هغې نکاح وتړو چې کله ابو سفیان ته پته ولګېده چې اوهو د ما لور خې په نکاح واغسته وی هو الفحل لا یجدع انفه محمد داسې ځوان دی چې د هغه پوزه څوک نشي پرې کولی هغه د خلکو نه پوزې پرې کوي دا د عثمان یې پوزه پرې کړه نو بیا د هغې نه بعد چې ابو سفیان د نبي علیہ السلام مقابلې له راته نو سپینې به یې خویدې هغسې جرأت سره او په هغسې عزم او همت سره دی بیا مقابلې ته نه دی راغلی ځکه چې همیشه به وي چې هلته خو زما لور هلته کېناسته نو اوس به څه کېږي دا د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د خیبر د یهودیانو نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مختلفو قبایلو کې دا د ودونو دا بنیادي مطلب و دې نه علاوه پکې نور ډېرې مسلې دي چې د هر یو بیبي په واده باندې او په نکاح باندې بیا بحث کوي نو خدا ته ته اشاره اجمالا ویله سنت الله فی الذین خلو من قبل دا د الله طریقه د پاکستانو کې چې تیر شوي دي نه مخکې د پیغمبرانو نه پخوا چې کوم پیغمبرانو هغې دپاره هم داسې د نکاحونو څه عدد متعین نه و عدد متعین نه و څومره بیبیانې کولې بس د پیغمبر خپله خوښه وه الله تعالی د طرف نه پسې پابندي نه وه د داود علیه السلام د ډېرې بیبیانو تذکره راځي د سلیمان علیه السلام د ډېرو بیبیانو تذکره راځي په احادیثو کې نو دا د الله تعالی طریقه ده چې کم چانه د پیغمبرۍ کار علی نو هغه د کور د معاملاتو نه بالکل بالاتر کوي او هغه ته داسې حالات جوړوي چې د هغه د زمانې او د هغه د زمانې چې کومه معاشرتي د هغه د زمانې چې کوم معاشرتي اصولي او معاشرتي رواجونه وي هغې مطابق هغه د تایید کوي د هغې نو دغه تایید یو طریقه دار دی د ډېرو خلکو زوم شو ډېرو خلکو سره یې رشتې شوې دې نه علاوه پکې دا هم دا چې د نبي علیه السلام په کور کې ډېرې بیبیانې نو څه چل وي نو تعلیم او تعلم به ډېر زده کوي ډېرې خبرې ډېرې مسلې به زده کوي یو ته به هېرې شي بلې ته به یادي هغه هر یو به په خپلو ملګرو دوستانو رشته دارانو خپلوانو کې او په خپل ماحول کې به هغه په خپله طریقه باندې د هغې بیان کوي د هغې بیان حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د په واده کې یو د ټولو نه لوی کمال دا دی چې حضرت عایشه ډېره زیاته ذهینه وه نو یو داسې ذهین شاګرد چې هغه سړي ته پته لګي یو سړی چې معلم دی یو سړی چې استاد دی مدرس دی معلم دی مبلغ دی داعی دی مفکر دی انقلابي دی نو هغه په دې خبره سوچ کوي چې یاره په د کم ځای نه ماته داسې نوې وینه تازه میلاو شي چې هغه ته زه خپل میسج او خپل پیغام ورکړم او هغې په یو نوې جذبه او په یو نوې جوش او په یو ولوله باندې هغه پیغام دنیا ته ورسوي
نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هم داسې وکړل او دا انتخاب د نبی رسول الله ډیر زیات برابر ځکه باقی به بیان چې دي هغه نه دومره حدیث نه دي نقل شوی لکه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه نقل 2000 نه زیات حدیث د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نقل خلکو براتله د نبی رسول الله سلام صحابه کرام او حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته پوښتنه کول خود ابو هريره رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سم مسله برارن او راتله ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها وای په دې مسله کې څنګه چلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی مو تعلموا ثلث العلم من هذه الحميراء ثلث علم یعنی په علم کې درېمه حصہ د حضرت عائشہ نه زده کې ناغه به باقاعده خلکو د درسونه کول او کله کله به حضرت ابو هريره رضی الله عنه یو ځل راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت عائشہ د دیوال د کور خواته احادیث زوتول نو حضرت عائشہ بوته چې تاوګي خو د اجازه زوتي نو هغه زر حدیث زوتول نو د دروازې ته پسې رااله وې دا څه ګون دي شروع کړی پیغمبر علیه السلام به حدیث دا څه نه ویل خو په طریقه وایا نو خلک به تیریدم داغه د خبرې جواب چا نشو کولای نو دا یو مقام هو الله تعالی غل د علم په وجه او د ام المؤمنین په وجه ور کړی والله تعالی نو دا څه معمولی خبره خو نه و خلک وې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په دومره کم عمر کې دا واده شو نو ستا په څه تکلیف دیتا تا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته اعتراض نو د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها پلار مور ته اعتراض نو د حضرت عائشہ رور او خور ته اعتراض نو د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د پلار خلافت او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې هغه ته کې خبره نه ده کړې هغه نه ده کړې ګیله نه ده کړې بلکې د نبی علیہ السلام د دین د خدمت د ټولو نه زیاته حصے په کې هغه څه نو تاسو تکلیف دي ته خپل غم کوا د یورپ خو لګیای کنه ته خپل ځان غم کوا حضرت عائشہ وکیل ما جوړېږي خپل وکالت کولای شي ها جی سنت الله فی الذین خلو من قبل دا طریقه د الله تعالی د پاکستانو کې هغه پیغمبرانو کې چې تیر شوی د مخکره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نا وکان امر الله قدرا مقدورا او د الله تعالی حکم تللی شوی فیصله قدرا مقدورا تللی شوی فیصله دا الله چې کوم خبره کوي تللی خبره ای فلان کې سره تللی خبره کوي نو دا الله تعالی خبره غره تللی خبره پای کې غره څه کمې به شي نه الذين دا پیغمبران هغه کسان دي يبلغون رسالات الله چې دي رسید الله تعالی پیغامونه دا الله تعالی د خپل کار د لپاره منتخب کړي نو په د باندې بعضی هغه پابندۍ چې د نور خلکو باندې لګي هغه پابندو کې دي مستثنا کړي دا د ځان نه دی مستثنا کړي چې خدای پاک زړه کار کوم مستعد دین نو مال د استثناء راکا دا د نه د غوښتي دا الله تعالی په خپل د مطالبه نه بغیر د استثناء ور کړی دا ځکه چې الله تعالی خپل کار واستل غواړي او د هغه معاملاتو کې د ته په دې معاملاتو کې سہولت را پیدا کول غواړي الله تعالی د خپل کار د لپاره مقرر کړی دی نو د هغه کار د لپاره ول الله تعالی زمينه همواري ولا حالات ولا برابرۍ نو دا د حالاتو د برابرولو یو طریقه ده دا مطلب الذين يبلغون رسالات الله دا پیغمبران هغه دي چې دی رسید الله تعالی پیغامونه او يخشونه او صرف د الله نه یریږي ولا يخشون احد الا الله او نه یریږي د چا نه سوا د الله تعالی نه چې الله تعالی وتویدا شکوا ګوره د دې مطلب دا شو چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه الله تعالی څومره لوی قرباني غوښته ده او څومره لوی قرباني ته هر پیغمبر ته تاسو ګوره حضرت مریم رضی الله تعالی عنها چې دا غي نه څومره لوی قرباني غوښته ده دا چې الله تعالی چاله سم مقام ورکې نو سګب خونه ده حضرت مریم چې دا هغه یو ناواده شوی جنۍ ده او الله تعالی وته وی چې طالب اوس زوی در کوم زوی به در کوم دل او زوی ولا ورکو بغیر د دینه چې دا واده و ظاهره خبره ده چې عام خلک بیا دا تاسو کوي کنه دا زوی د کم ځای راغی او خلکو تاسو هم کو نو دا دومره لوی قرباني چې د حضرت مریم نو غوښته نو دا شی غوښته او بیا دا غي تذکرہ قرآن بار کوي نو دومره لوی مقام چې الله تعالی ور کوي نو دا غي نړۍ لوی قرباني مغواړي بیا ایمان به یریږي بس چې ته سویم دا به خلک سوي بس خلک دوی نو چې حضرت مریم نه تاسو کړي چې خلک ناغي به وي چې دا خلک بس وي دا ما ته د پیغمبر دا هډه ګرانه ده خدای پاک دا هډه ګرانه ده خدای پاک ته به ویل کنه چې دا هډه ګرانه ده دا به څنګه دا ټول عمر د پاره ماته یو مسله جوړي او ما نه داسې مطالبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا مطالبه دا قرباني غوښته ده چې تبت یدا ابي لهب وتب ابو لهب ترو او ته چې شابه وایي په دې جمعات کې او په دې قران کې دا لیکلو کا دا الله تعالی وینا دا چې ابو لهب تبا شو او د خپل تر په باره کې د خبره کول چې دا تر تبا ده او تر خو لا پرې ده و امراته او د تر خزه چاچی ده
د تره ښځه نو د چا ښځه څوک په جومات کې یادولی شي په دومره لویه دنیا کې چې هغه د په حرم کې راشه ورشه په کعبه کې ووایه چې زما د تره دا ښځه هم تباه ده نو چې دا چې نن تا ته څوک ووایي چې ورشه د فلانکي ښځه هغه به وایي چې یاره ما وژنې پې نور د څه مطلب دی نو دا د کولو خبره تی به ماته وی خو الله تعالی دا مطالبات یې وکړه او هغه به کومې پیغمبر دی یخشونه ولا یخشون احدا الا الله خدای نه به یریږي بل چا نه به نه یریږي د بل چا پروا به نه ساتي نو دا قربانۍ دي دا مونږ ته دا مثالونه مخې ته کوي چې ته خو د دې لسمه شلمه حصه خو وکړه که نه نو هسې به ځان ته وایي چې د پیغمبر تابعدار یم دې ته ګورئ د پیغمبرانو له الله تعالی څومره مقام ورکړی نو څنګه یې ورکړی دی مقام هم ورکړی دی او د هغې د قرباني څومره اخیستې ده څومره سخته کې ورچولي دي او د لیوانو خولې ته یې ورچولي دي د دې لیوه او د دې زناور د دې میلو د لیوه خولې ته دې ورچومه او زه به دې ساتمه خو ته به وردانګې ابراهیم علیه السلام ته یې اور ته ودانګه هلته ستاسو څه خیال دی چې ابراهیم علیه السلام ته مخکې نه پته وه چې اور به ما نه سیزي نو که داسې خو بیا خو زه هم وردانګم نو زما او ابراهیم علیه السلام بیا څه فرق شو خو بیا خو چې ما ته پته یې دې کې و د دې کې سیزر نشته نو دې کمرې ته زه راننوتم نو دلته سیزر نشته خو راننوتم خو داسې مطلب بیا دغه اور هم شو که نه چې خدای پاک وایي چې نه دې سیزي ورځه پې نو خدای ورته ویلي مخکې نه چې نه دې سیزي نه دا خو یې ورته نه ویلي خو هغه ته پته وه چې اور دی وردانګم ورته نو ورویدانګل نو دا وروستو بیا پته ولګېده چې الله تعالی ورته وایي چې کوني بردن وسلاما دې یو قربانۍ ته سوچ کوه چې الله تعالی چې څوک لوی کړي دي نو د هغې نه ډېرې قربانۍ اخیستې دي دا داسې نه ده چې ان مع العسر یسرا که لږ غونې اساني وله ورکړې ده نو سختي پرې راوستې ده دا د خدای پاک اصول دي طریقه د سنت دی د الله تعالی دې خبرو ته سوچ کوه ولا یخشون احدا الا الله او نه یریږي د هېڅ چا نه سوا د الله تعالی نه وکفا بالله حسیبا او پوره د الله تعالی حساب کوونکی ته زما د پیغمبر سره حسابونه مه کوه خدای به حساب کوي او خدای پاک ته حساب معلوم دی نو ته پیغمبر سره حسابونه مه کوه چې دا دې داسې چل ولې وکړو او دا دې دا چل ولې وکړو ته د پیغمبر اطاعت کوه تا په ایمان راوړی دی نو ایمان دې راوړی دی نو ایمان او حساب دواړه نه جمع کېږي حساب به د هغه چا سره کوې چې په چا د ایمان نشته او چې په چا د ایمان دی نو هغه سره به حساب نه کوې نو خدای سره حساب نشي کولی نو پیغمبر سره به هم حساب نشي کولی ما کان محمد ابا احد من رجالکم نو سوال دا را پیدا شو چې دا خو انګور وه نو دا څنګه به نکاح واغسته بیا دا سوال را پیدا شو دا زید خو زوی و دا خو زید ابن محمد و نو الله تعالی دا غي جواب کوي ما کان محمد ابا احد من رجالکم نه دی محمد صلی الله علیه وسلم پلار په یو تن د سړو ستاسو کې نو دی خو یو سړی دی نو د دم پلار نه دی د ټول امت پلار په دې معنا دی چې د پلار نه زیات احترام دی خو چې څه ته رشته وایي چې څه ته نګوروالی او سخروالی وایي نو هغه نشته ولكن رسول الله وخاتم النبیین لیکن د الله تعالی پیغمبر دی او آخر دی په پیغمبرانو کې وکان الله بكل شيء علیم او دی الله تعالی پر سبحان دی پویا دا په دې سیاق او سباق کې دا لفظ د دې لپاره ویل شي چې محمد صلی الله علیه وسلم دا نکاح څنګه وکړه نو اوله خبره دا ده چې دا حضرت زید د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوی نه دی نو چې زوی نه دی نو د دن ګور نه ده نو چې ګور نه ده نو نکاح ولا جایز ده بیا دا سوال را پیدا شو چې دا خو جایز ده نو خامخا دا کول ضروري و جایز کار دی خو دا کول ضروري و خامخا نو الله تعالی دا غي جواب کوي چې ولکن رسول الله د الله تعالی پیغمبر دی او پیغمبر دی ته وایي چې خدای وته حکم کوي نه بمني او د چا پروا بنه ساتي دا مزامین دي تاسو پورې د کول پروا بنه ساتي نو د خدای پیغمبر دی نو خدای وته حکم کړی الله ولا پنیک زوجناکها الله ولا پنیکا ورکړه چې ورکړه نو بیا تاسو اعتراض دی دوه خبرې شوي درېم سوال دا را پیدا کیږي چې یاره خو دې پیغمبر ته خامخا ضرورت و چې دا عملا دا رواج مات کی خو یو دنه پیغمبر نه پس به یو بل سړی راغلی وی نو د قیامت پورې چې خدا رواج به بل سړی مات کړی وی نو دا قیامت پورې خو لا دنیا آباده ده نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خامخا دا ولی ضروری و چې نبی علیہ السلام د پخپل دا رواج مات کی د نبی علیہ السلام نه علاوه به یو بل کس راغلی وی نو هغه به دا رواج مات کړی وی
نو الله تعالی دا غي جواب کوي چې وخاتم النبیین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پس نور پیغمبران ناراضي نو چې ناراضي نو پیغمبر بل نشته چې دا رواج مات کی او چې غیر پیغمبر مات کی نو بیا به دا غي دغه تقدس نه چې کوم تقدس د پیغمبر د ماتول وي که غیر پیغمبر دا رواج مات کی نو خلکو سره کې وي خبر راځي چې یاره نو پیغمبر خو نه دی نو اوس کدا کار یو کو پیغمبر خو نه پیغمبر کړی وي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې کوم تایید او کمزوري د الله تعالی د قانون او د شریعت چې کمزور د او کوم حیثیت او مقام چې د پیغمبر هغه د پیغمبر نه علاوه د بل چا نشي کېدی نو غیر پیغمبر چې مات کی دا رواج نو هغه به هغه مرا اثر نه چې کوم اثر د پیغمبر د رواج د ماتولو او پیغمبر بلشتنا وخاتم النبیین الله تعالی وایي چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټولو پیغمبرانو کې اخرنی پیغمبر دی نو بیا یو بل سوال را پیدا شو یاره دا پیغمبري خو د خدای نعمت دی نو دا نعمت او دا رحمت خو برقرار ساتل پکار دي نو دا ولې بنديږي دا ولې اخري پیغمبر شو نو وکان الله علی بكل شیء علیما په دې الله تعالی پويږي ته نه پويږي کم وخت پورې چې د پیغمبرانو ضرورت نو الله تعالی پیغمبران را لېږي ضرورت بکلو ضرورت به هغه وخت کې چې کله به د زوړ پیغمبر تعلیمات څه شو هغه به بالکل خلکو نه ير شو او هدایت د اغستوس لار بنو چې دا غیر چا هدایت اغسته وي که چا هدایت اغستل غختل نه به موجود نو څنګه بل په لګول عیسی علیه السلام پیغمبر دی او نږدې زمانه د 1500 کاله خوښه په دې 1500 کاله کې د عیسی علیه السلام تعلیمات همدغه عیسایانو لاړه خو دې خو هغه اصلي انجیل هم په خپل ځای پاتې نشو نو که څوک د عیسی علیه السلام تعلیمات زده کول غواړي او دا غي نه هدایت غشتل غواړي نو څنګه به ته علي خوشتنه او خلکو ضایع کړی دي نو الله تعالی په تیر زمانہ کې پیغمبران ذکر علیګل چې یا به نوې حکم مرادو یو نوې فیصله یو نوې شریعت یو نوې حکم براوت للمطلوب نو دا غي د لپاره به پیغمبر راولېګو یا به دا غزول پیغمبر تعلیمات بالکل څه شو معدوم بشو ختم بشو هغه باندې به خلکو خوري واړولې نو بیا به د خلکو د پاره د هدایت څخه نظام او ذریعہ به ونه نو الله تعالی به بل پیغمبر راولېږي اوس د محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات دي چې کوم قران او سنت الله تعالی نبی علیہ السلام لور کړی دي نو په دې کې د دواړه خبرې نشي کېده نه دا ضایع کیږي ذکر دې د حفاظت وعده الله تعالی غسته ده دا ضایع کیږي نه چې نه ضایع کیږي نو تر قیامت پورې به دا قران هم داسې د الحمدلله والناس پورې هم داسې د زور زې سره محفوظي نو دا باندې چې رزجی هدایت غستل غواړم هدایت د سنو عالم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت سنت دا به محفوظي څنګه دلایل تاوریدلی نو دا نوې حکم داسې ناراضي چې دا غي بس کوم احکام راغلي دا اٹل دي چې کوم د زمانه د حالاتو تقاضاګان دي هغه کې دومره فلیکسیبিলিټي او دومره یو گنجائش به کې پرې خېره چې هغه د اجتهاد په نتیجه کې دا غي حل راوته شي خو د اجتهاد دا مطلب نه دی چې الله تعالی حرام حلال کې او حلال حرام کې د اجتهاد دا معنا ده چې د قران او د سنت د اصول او د نصوص پرانا کې د نوې مسلې حل را پیدا کې نو هغه مجتهدین کوي لګیا دي او مجددین کوي دا څه مسله اوس په نه راغلي چې هغه را پیدا شوی له مسلمانانو مؤمنانو دا هل نه پیش کړي نو د اسلام تعلیمات دا شدي چې دا اټلم دي او دا د زمانه سره چلیدون کیم دي دغه د دواړه کارونه شته بعض قوانین داسي هغه قانون نه او ضابطه نه چې هغه اټل نه بس د مومو پوزي چې چا کوم خدای تعالی ولا راړه ولا امریکایانو یو ځل فیصله وکړه وير دا شراب بندو او زبردست فیصله وکړه او اورډر نافذ کو چې شراب بند او دې باندې سزا نو بیا چې کېدان چې چا نسکل غمسکل شروع کړل دی پر ریډیو په اشتهارات او د خلکو په تعلیم او د خلکو په پویولو باندې په کروڑونو اربونو ډالر یو لګولې اثر یې ونکړ بل آخر مجبور شو او هغه د شرابو د بندیز هغه حکم واپس واغست او چې پیغمبر علیه السلام یو ځل حکم نافذ کو او چې الله تعالی یو ځل وی چې شراب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه دا ګنده دا غیر پس بیا د خبره ضرورت پیدا نشو چې دا حکم بیا واپس والی چرته د اسلام خبره او چرته د دنیا د خلکو خبره نو دا مطلب شو وخاتم النبیین خاتم او خاتم دواړه ټیک دواړه قراتونه ټیک خاتم النبیین او خاتم النبی خاتم د ټولو نه په آخر کې راغلی او خاتم معنا دا چې دا په پیغمبرانو په سلسله باندې مهر لګید بس
نو مهر په اول کې لګي که په آخر کې لګي؟ مهر چې خلک لګي نو کوم ځای کې لګي؟ خط ولیکي، یو اګریمنټ یا یو MOU چې دا هغه رواني بیا په آخر کې هغه باندې دستخط وشي او مهر لګي. نو دې معنا دار چې بس په دې باندې یا په لفافه باندې چې مهر لګي او هغه ګون مون هغه دغه په لګي هغه لاک چې وته یا هغه لاک پیدا شي په هغه باندې پاسم دې معنا څه شو چې دې لفافه ته بہت دنه څه شی هم نه او دې نه به بار تم نه راوځي، بد دا لفافه بند شو. خاتم النبیین دې باندې بیا خلکو ډېر لوی باسونه کړي دي. نو قادیانی غلام محمد قادیانی چې کوم اعتراضات دي نو هغه په نظر کې ساته چې هغه وایي چې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پس بل پیغمبر راځي، خو ال برازي چې خاتم النبیین معنا دا ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مهر به پیږي، معنا دا ده چې هغه به پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر وایي. نو خیر دی که بیا پیغمبر راشي، او چې پیغمبر علیه السلام پیغمبري نه مني نو دا پیغمبري به نه وي، او چې د نبی علیه السلام پیغمبري مني نو دې معنا دا ده چې د په دې پیغمبرۍ باندې د نبی علیه السلام مهر شته، یعنی دا پیغمبري دې مني. نو زه به تپوس کوم چې دا راته ووایي چې د نبی علیه السلام په زمانه کې چې مسیلمه کذاب د پیغمبرۍ دعوه کړې وه د یمامې، هغه به ځان ته رحمان الیمامه وي، د یمامې یو ډېر لوی سردار و، د نبی علیه السلام خواله راغلی و، خو نبی علیه السلام وپېژنده چې دا سړی یو دوه خبرې ورسره وکړې. بیا یو بل صحابي ته ووی او نبی علیہ السلام ولاړو دی رسې ناس هغه نبی اسلام هغه دته داسې خبره وکړه. نبی علیہ السلام په دې لاس کې داسې د کجوري رسې یو څانګه وه، دته یې وی د مسیلمه ته وی چې دا څانګه زمانه غواړې که نه دا څانګه وی دا هم درنه در کوم، وی تا پېژنم. او بیا ورته تا سره زه خبرې هم نورې نه کوم. هغه صحابي ته وی د سره زما طرف نه ته خبرې کوه او زه لاړم. نبی علیہ السلام دی پېژنده. نو دی چې بیا خپلې علاقې ته لاړه نو بیا هلته د پیغمبرۍ دعوه وکړه او د هغه ځای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خط راولېږه او خط کې ورته ولیکل چې من مسیلمة عبد الله ورسوله الى محمد عبد الله ورسوله اما بعد فإني قد أشركت معك في أمرك لكم نصف الأرض ولنا نصف الأرض ولكنكم قوم تعتدون. وی چې دا د مسیلمه طرف نه دی چې د الله بنده او د الله رسول دی، نعوذ بالله. هغه محمد صلی الله علیه وسلم ته چې هغه هم د الله بنده او د الله رسول دی، یعنی پیغمبر علیه السلام رسالت یې ومنو. اما بعد د دې نه پس فإني أشركت معك في أمرك، د ستا سره ستا پر پیغمبرۍ کې شریک یم، تم پیغمبر او زم شریک پیغمبر یم. نو داسې چلو کا چې په ټوله دنیا قبضه مه لګوه، لکم نصف الارض ولنا نصف الارض، دا نیمه ځمکه ته قبضه کوه نیمه به زه قبضه کوم. په دې خو پوهېدې چې پیغمبر ځمکې هم قبضه کوي که نه، دا خو ته وایې چې نه پیغمبر صرف په ګوټ کې ناسي او صرف یو کتاب د اردو راغستی او هغه وایي خلکو ته. نه دا نه ده، پیغمبر په دې ټوله دنیا غلبه غواړي. صرف د جماعت په درس اکتفا نه کوي چې جماعت کې به درس وکړم او خیر دی نور بادشاهي ته کوه، چاله دا اختیار نه ورکوي. نو زه نیمه ځمکه ستا او نیمه زما، لیکن تاسو قریشیان یې نو په ټوله قبضه لګوئ. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکړو وی من محمد عبد الله ورسوله الى مسیلمة الكذاب. دا کذاب سره ولګېده، پوه شئ په خبره. د مسیلمه ته چې کذاب نه څوک نه پیژني، تاسو چې ما صرف مسیلمه ویلې تاسو به چې خدای خبر دا به کم کوته کی، او چې کذاب سره ویل پته لګي چې دا هم دغه شی دی. دا کذاب د دې نوم حصہ شو، دا د په دنیا کې هغه سزا شو. دا خط دی د محمد صلی الله علیه وسلم نه چې د الله تعالی بنده او د الله تعالی رسول دی، هغه مسیلمه ته چې هغه غټ دروغجن او دجال دی. اما بعد نو هغه څه ده ان الارض لله، کذاب سره خو د هغه جواب وشو ته پیغمبر نه ما سره شریک نه پاتې شو. دا چې ته ما ته ویلې ټوله ځمکه قبضه کوې نو زه ځمکه ځان نه قبضه کوم، زه خپله بچو له ځمکه نه قبضه کوم. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، ځمکه د الله تعالی ده او زه پکې د الله تعالی د دین د غلبه کار کول غواړم، ځکه یې را قبضه کوم. او ته به پکې خدای خبر ځان له څه غوړدانګې مردانګې وې ځان له پکې چې ته څه ډاکې ماکې کې دغه دپاره تا ته نه پرېږدم. نو مسیلمه کذاب هم د پیغمبر علیه السلام نبوت منو. نو بیا ورته ولې نبی علیه السلام ولې وی چې ته خو هسې هم زما نبوت منې نو دا تم پکې شوې. نو غلام محمد قادیانی وایي چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت منم نو خیر دی د پیغمبر یم، او دا 1400 کاله پیغمبر نه و ته پکې بیا پیغمبر شوې. حاجي نور څو پیغمبران راغلي ته ماته ووایه که. پاتې شو دا خبره چې د دې پیغمبرۍ د دعوی په بنیاد باندې غلام محمد قادیانی کافر دی.
نو خبره دا ده چې په دې باندې ته ځان پوهی کا چې پیغمبري او داسې معمولی خبره نه ده. پیغمبر چې یو وطن ته راشي الله تعالی یو کس پیغمبر راولیږي نو د هلته بیا خلک دوه حصې تقسیمیږي، یا به هغه پیغمبر منون کی نو هغه به مسلمانان او یا به هغه پیغمبر نه منون کی نو به کافران. پیغمبر سره عام مبلغ او عام داعی او عام استاد او یا معلم او یا مبلغ خو نه دی چې کچاو منو کچاو نه منو په هغه په وجه باندې ډلې نه جوړیږي. یو عام مدرس دی، لوی عالم دی، فرض کا لوی عالم دی، خدای عالم په وجه باندې خو مؤمنان تقسیمیږي نه کنه چې مؤمنان شي او کافر شي. زیات نه زیات بداو شي چې یاره سبه شاګردان او سبه شاګردان نه سبا داغه مقتدیان او یا به منون کې او سبه منون کې نه. خدا خبره چې داغه د راتلو په وجه باندې به امت دوړل کیږي چې سبه مؤمنان کیږي او سبه کافران کیږي. نو دا خبره خو صرف د پیغمبر د پاره ده. اوس چې پیغمبر راشي نو پیغمبر منون کې به یو ډلې او نه منون کې به پیغمبر منون کې به مؤمنان او نه منون کې به کافران. دې کې دا بیا نشته چې پیغمبر هم دی او د منون کې او نه منون کې دواړه برابر هم دي. دا شی نشي کېدی. چې نشي کېدی نو په دې خو غلام احمد قادیانی هم پوهېدو. نو هغه ځکه ویلي چې ما څوک پیغمبر نه مني نو دا کافر دی. په دې خبره اول ځان پوهېول غواړي چې دا د کفر فتوا په دې غلام احمد قادیانی او په دې قادیانانو باندې مونږ له طرف نه لګېدلې ده که دا فتوا د هغه طرف نه لګېدلې ده. اصل خبره دا ده. تاسو غوږ کېږدئ دې خبرې ته. د دې دغه چې کوم دی غلام احمد قادیانی د په باره کې د زوی مرزا بشیر الدین وی د کتاب دی حقیقت النبوه هغه کې وی چې مرزا مجازی نبی نہیں حقیقی نبی ہے. دا مجازی پیغمبر نه دی. اول کې دا ویلو چې زویلی پیغمبر ما بروزی ما مجازی ما اول وی ز مهدی ما د باندې ډېرې مرحله تیری شوې دي. وایي په خبره باندې خوبونه موبونه به لیدو که سبه کول خدا سره سټپ بای سټپ مخ کې روانو. نو اول ځان ته وی چې زویلی پیغمبر ما بروزی پیغمبر ځان نمونه یې خو کله وی ز مسیح موعود ما دا خو بیا بل اخر دې ته ودرېد چې نه نو دیو ځکه مرزا بشیر وایي چې مرزا مجازی نبی نہیں حقیقی نبی ہے. حقیقت النبوہ صفحہ نمبر 174. آئین صداقت دا د مرزا بشیر کتاب دے او الکلمۃ الفصل د مرزا بشیر کتابونه دي. دے کے غلی کی کہ جو مسیح کی بیعت میں شامل نہیں وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. کم سړی چې د غلام احمد قادیانی په لاس کې لاس نک دی او داغه بیعت نه کوي نو دا کافر دی، دا مرتد دی او دا د دایره اسلام نه بار دی. ٹھیک شو؟ جو مسیح کی بیعت میں شامل نہیں وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. دا آئین صداقت صفحہ نمبر 35 اور کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 110. دا سی د ګورداسپور په عدالت کې مرزا بشیر یو بیان ورکړی دی. وایي په خبره باندې دا د 1922 خبره ده. 1922 26 جنوری 1922 په هغې کې هغه دا لیکلي دي چې کم خلق چې احمدیان نه دي نو غیر احمدي زمونږ په نسبانه کافران دي. او په نورو ځایونو کې خو بیا کنزل منزلم کړي دي او دا هغه خبرې زه نشم را نقل کولی ځکه چې هغه پکې د حدودو نه بالکل واپس تللی دی. چې کم خلق په هغه باندې ایمان نه لري نو هغه داسې دي او داسې دي او ډېر کنځلې کړي. خو به هر حال دا د کفر خبره هغه ټولو ناول کړې ده. په دې خبره خدای پوه شوی دی چې د پیغمبر منل او نه منلو کې څه پیغمبر نو هغه وایي چې ما څوک مني نو دا مسلمان دی او چې ما نه مني دا کافر دی. اوس دا خبره ده چې ښکاره خبره ده چې یا به موږ مسلمانان یو یا به دی مسلمان یا به موږ کافر یو یا به دی کافر یو. ځکه دی ځان ته پیغمبر وایي او موږ د پیغمبري نه منو نو که دی رښتینی پیغمبر خو نعوذ بالله خو بیا به موږ کافران یو څنګه چې دی وایي او چې دی رښتینی پیغمبر نه دی نو بیا خو به دی کافر وي. ځکه چې دا د کفر او ته په دې ته دا مه وایه چې دا د مولیانو په منځ کې هسې یو اختلافي مسله ده نو دې ته د کفر او د اسلام خبره ولې وایه. دا چې د دوو علماو د دوو ډلو د دوو فرقو مسله نه ده چې په فروعي مسلو کې یو بل سره اختلاف کوي نو چې هغې کې بیا د کفر فتوی سړی لګوي نو دا غلط کار کوي. یو سړی دی هغه امین په زوره وایي او بلې په پټه وایي نو داسې د کفر او د اسلام خبره خو نه ده چې ته پې فتوی لګې. یو سړی رفع الیدین کوي او بلې نه کوي نو دا هم د کفر او د اسلام خبره نه ده نو ته په دې فتوی مه لګوه. خو ته دا خپله خوښه لري تا ته دا ښه ښکاري نو کوه او ما ته دا بل ښه ښکاري.
خو دلته خو خبره د ایمان او د کفر ده کنه یا به یو سړی مسلمان او یا به کافر وي دغه د پیغمبر که رښتینی نو بیا به هغه منونکي کافر او که پیغمبر دروغجن نو بیا به هغه نه منونکي مسلمانان او د ده منونکي به کافر وي اصل مسله دا ده بیا هغه یو بل اعتراض دا کړی دی چې دا تاسو چې وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بل پیغمبر نشته نو تاسو چې وایي چې په حدیثو کې راغلی دي چې حضرت عیسی علیه السلام چې به راځي نو د نبی علیه السلام نه پس نه راځي نو نبی علیه السلام نه پس خدا غره تاسو په کتابونو کې لیکلي چې عیسی علیه السلام خو راځي نو چې هغه راځي نو د هغه د راتلو په وجه چې ختم نبوت دا مسله نه خرابېږي او د خاتم النبیین په معنا کې څه فرق نه راځي نو زما د راتلو په وجه باندې په خاتم النبیین په مسله کې څه فرق راځي نو ورته وایه چې عیسی علیه السلام خو د مخکې نه موږ پیغمبر منلی دی هغه به وروستو چې راځي نو د پیغمبر په حیثیت به نه راځي یا به د نبي علیه السلام د امتي په حیثیت راځي د هغه د پیغمبر حیثیت خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې نه دی چې راشي عیسی علیه السلام راکوشي نو عیسی علیه السلام به د خپل نبوت اعلان نه کوي مسلمانان خو د مخکې نه پیغمبر مني او عیسایان نه مني نو هغه به ومني چې او دا خو د خدای پیغمبر او دا خو خدای نه نو دا هغه د پیغمبرۍ خبره خو د مخکې نه شوې ده بیا چې کله هغه راځي نو هغه به بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو امتي په حیثیت باندې راځي او د امتي په حیثیت به بیا فیصلې کوي نو به حیثیت پیغمبر هم مخکې منلی دی خو وروستو د هغه راتلل چې کوم دی هغه به حیثیت امتي دي نو پیغمبر هغه حیثیت په خپل ذات کې دی خو نوی پیغمبر خو نه دی که نه پیغمبر خو د مخکې نه و دا مطلب شو ما كان محمد ابا احد من رجالكم ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلار پیوتن دیوتن د سړو استاسنا ولکن رسول الله او رجالکم ذکر ویل حضرت فاطمه پلار خدای کنا ولکن رسول الله لیکن الله تعالی رسول له نو ذکر دا خبر وکړه او دا نکاح وکړه چې الله تعالی ورته ویلو وخاتم النبیین او د ټولو اخرنه پیغمبر دی نو چې اخرنه پیغمبر دی بل پیغمبر ناراضي نو چې ناراضي نو دا رواج بل څوک بیا نشي ماتوله ځکه رواج چې پیغمبر مات کینو جدایي او چې غیر پیغمبر مات کینو هغه جدا خبره ای او پیغمبر ولې بل ناراضي او دا نبوت سلسله ولې ختمه ده نو وکان الله بكل شيء عليم او د الله تعالی پر سبانه پویا نو چې الله تعالی سلسله بند کړی ده نو ته د کوم نه شروع کې حاجی یره جی دا پیغمبري خو ډېر لوی نعمت دی نو نعوذ بالله چې خدای بنده که نو ته د ځانه شروع کا نو یره جی دا د 5,000 روپو دا نوټونه خو ډېر ښه دي چې د ماشومانو په جیب کې یو شل نوټونه وی نو چې ته نه ورکوي ولا او بینک ولا نه ورکوي نو راځي چې دا ماشومان ځان له یو په دره کې نوټونه جوړ کړو او هغه به په جیب کې ګرځو که نه نو دا به دروالي که دا به اصلي نوټونه وي نو دا خلک دا نوټونه ولې جعلي نه جوړوي دا خو ډېر ښه شی دی نو وای جوړولو طریقې چې د چا په اختیار کې ده نو د هغه کار دی ته مه جوړوه ته چې جوړه خو هغه جعلي نو ستا چې څنګه دا نوټ دروال دی نو داسې دا پیغمبر هم دروال دی دا دروال پیغمبر دا جعلي دی خاجي کوي نوټونه خو ضروري دي نو جوړ کا کنه جعلي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا ایماندارو یادوي الله تعالی ډېر 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 یادوي نور عملونه د ډېر والی خبره نه کوي خو د ذکر خبره ډېره ډېره کوي وسبحوه بکرة واصیلا او د الله تعالی تسبیح وایي سبا او بیګا والذي يصلي عليكم الله تعالی هغه دی چې رحمتونه را لیږي په تاسو باندې او ملائکته او دغه ملائکه هم در باندې را لیږي لیخرجکم من الظلمات الى النور چې راوباسي تاسو د تیارو نه رڼا ته وکانه بالمؤمنین رحیما او د الله تعالی مؤمنانو باندې ډېر زیات رحم کوونکی تحیتهم یوم یلقونه سلام د یو بل سره د ملاوېدو وینا به د دوی د یو بل سره دای چې سلام سلام وعد لهم اجرا کریما او الله تعالی تیار کړی دی دپاره ډېر لوی عزت من اجرا کریما کله کله تشریح له مزدوري ورکې او یواله مړه ده ورکېږه شابه ها نو دا خو طریقه نه ده که نه اجر دی په آخرت کې خو کریما ډېر په شرافت ډېر په عزت د عزت نفس سره ډېر د احترام سره ډېر د قدر سره به الله تعالی مؤمنانو له دا اجر ورکوي داسې به ورته نه وایي چې وګوره هغې خورې دا به نه وایي ورته چې اوسه پورې نه مونده او راځئ اوس درته ډېر شی ده داسې ماړه شی داسې به نه وایي احترام به یې کوي اجرا کریما ډېر لوی عزتمن اجر به یې د الله تعالی ګوره الله تعالی د انسان بیا څومره خیال ساتي حالانکه بنده او چرته بنده او چرته رب چې نسبت خاک را به عالم پاک څه نسبت دی او الله تعالی بیا د
مؤمن دومره احترام. او دلته چې وایي کنه هو الذی یصلی علیکم وملائکته، دا احکام، دا پیغمبر چې د تراولېږي، دا کتاب چې د تراولېږي، دا احکام چې د ترالیږي، نو دا ستاسو د پاره د رحمتونه دي کنه، دا مهرباني دي د الله تعالی تر طرف نه. یا ایها النبی اے پیغمبر انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا، بشک موږ ته لېږلی شاهدا چې ته په خلکو په مخ کې گواہی کوونکی، ومبشرا او زیر ورکوونکی منونکو لرا، ونذیرا او يرونکی نه منونکو لرا، وداعیا الی الله باذنه او ته رابلونکی الله تعالی ته دغه په حکم باندې، دغه په اجازت او دغه په حکم، وسراجا منیرا او ته بل ډیوی او بل چراغ. وبشر المؤمنین او زیر ورکه پیغمبر مؤمنانو ته بان لهم من الله فضلا کبیرا، چې بد دي د پاره به د الله تعالی تر طرف نه ډیر به فضل. ولا تطع الکافرین والمنافقین او خبر ممنه د کافرانو او د منافقانو، یعنی د هغې د پروپیګنډې په وجه باندې خپل منصوبه او خپل پلانینګ او خپل لار مه بدلوه، خپل پالیسی مه بدلوه. ودا اذاهم او د دې د ضررتونو، د دې د ضررونو او د دې د پروپیګنډو پروا مه کوه، پروا یې مه کوه، او یا ولا فی الحال بدل مه ورکوه. وتوکل علی الله او الله تعالی ته خپل ځان وسپاره، وکفا بالله وکیلا او پوره دی الله تعالی کار جوړونکی، الله تعالی به ټول کارونه برابر کی. یا ایها النبی، اوس پیغمبر ته وایي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره لوی مقام، او تاسو د پیغمبر مقام په صورت احزاب کې زده کړه، څومره لوی مقام، او دا وروسته خبره را روانه ده. یا ایها النبی انا ارسلناک، مونږ ته لېږلی. ګوره یو سړی دی چې هغه د خپل ځانه د الله د دین د خدمت کار کوي، دعوت ورکوي، خلکو ته قرآن بیانوي، حدیث بیانوي، دین بیانوي، تربیت کوي، تعلیم ورکوي، خود دته هغه تایید نه دی حاصل چې کوم تایید پیغمبر ته حاصل دی، ځکه دی د ځانه دا کار کوي. او پیغمبر چې دا کار کوي، د پیغمبر خو الله تعالی ډیوټي لګولې ده، نو چې ډیوټي لګولې ده نو هغه بیا کې هر خبره دغه د هر خبره د پاره یو سند بیا، چې خبره کوي نو خبره مستنده خبره، هغه اتنټیک خبره، هغه دلیل په خپل، ځکه چې دغه شاته یو قوت دی د الله تعالی چې وي ما در لېږلی دی، نو د خبره زما خبره ده، خو د یو عام مؤمن خبره، د یو عام داعی خبره، هغه اتنټیک، هغه دلیل، اب دلیل پیش کوي، دلیل ورسره نه نو بیا خبره منل نشته. ها خا تحیتهم یوم یلقونه سلام، تحیت دا یاد ہے، دا هم اوی تحیتهم یوم یلقونه سلام، د دې یو بل سره د ملاوي دل چې په قیامت د ملاویږي به د الله تعالی په مخ کې به ملاویږي، نو یو بل سره به ملاویږي، نو سلام سلام به وي. وعد لهم اجرا کریما، الله تعالی ولې عزتمن اجر تیار کړی دی. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا، ها نو زه خو لا هغې له تللی نه یم، زه خو په انا ارسلناک یم، زه خو د انا ارسلناک تفسیر کوم، لا ما خو د دې نه وتی نه یم، نو تاسو هغې ته څنګه وایئ؟ حاجي انا ارسلناک خبره مې درته کوله که نه، چې الله تعالی وایي ما لېږلی، نو زه خو یې نه یم را لېږلی، نو زما د خبرې هغه حیثیت نشته چې کوم د پیغمبر د خبرې دی، او د پیغمبر د خبرې حیثیت دا دی چې هغه څه وایي نو د هغه سندي، که هغه د قرآن تشریح کوي، که هغه یو کردار پیش کوي، که هغه یو خبره کوي، که هغه یو امر کوي، که هغه یو نهی کوي، نو د دې امر او د دې نهی او د دې ټولو خبرو په پوش باندې یو قوت دی چې الله تعالی را لېږلی دی. نو انا ارسلناک، بیا چې لېږلی مې نو ته څه، نو شاهدن، نو شهود خو حاضرې دی ورته وایي، نو پیغمبر خو هر وخت حاضر نه دی، حاضر خو خدای پاک دی، پیغمبر خو وفات دی، نو خو حاضر نه دی د هر چا، پیغمبر خو د هر چا په عمل باندې حاضر نه دی که نه. عیسی علیه السلام سوي وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم. نو د شاهدن څه معنا ده؟ د شاهدن درې معنی دي. شاهدن معنا دا ده چې د وینا په لحاظ سره ګوایم، زه تاسو ته عملا، زه تاسو ته وینا کوم، طریقه درته بیانوم، احکام درته بیانوم، نو د احکامو دا بیان دام شهادت دی چې ما د احکام بیان کړو.
دویم عملی شهادت دی چې پیغمبر کوم خبره کوي نو هغه په خپل عمل کې راولي. پیغمبر د مونږ خبره کوي نو مونږ په خپل ټولو نه ډیر کوي. پیغمبر زکات او صدقې وای نو زکاتونه او صدقې د ټولو نه ډیر ور کوي. پیغمبر قرباني وای نو قرباني د ټولو نه زیاته کوي. پیغمبر د خدای نه یاري خبره کوي د احکام د ټولو نه زیاته پابندي په خپل کوي. نو شاهدن دویمه معنا دا شوه. دریمه معنا د شاهدن شوه چې په قیامت کې به گواهی کوي. حاجی وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. اے پیغمبره تا به موږ د قیامت په ورځ باندې په دې خلکو باندې د گواه په تور باندې راولو. نو په ټولو خلکو باندې به بیا پیغمبر گواهی کوي. ځکه چې قرآن بل ځای کې ته وایي که نه چې لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نو لتكونوا شهداء على الناس څه معنا ده چې اول ځل چې کوم صحابه کرامو ته شهداء على الناس ویلې شوي نو هغه زموږ د عملونو گواه دي؟ نه گواه نه دي، خو په خپله زمانه کې گواه ونو. نو دا مطلب شو دا درې قسمه گواهی ده. قولی گواهی ده، عملی گواهی ده او اخروی گواهی ده. په آخرت کې به گواهی کوي بیا او دا امت بم گواهی کوي. شاهدن چې ته گواهی د خپل عمل نه د خپل وینا نه او په آخرت کې هم په خلکو گواهی کې. ومبشرا او تزیر ورکوونکی، منونکو لا ونذیرا او يرونکی دا چا د پاره چې نه منونکي دي. وداعیا الی الله باذنه او ته دعوت ورکوونکی الله تعالی ته دغه په حکم باندې. نو موږ هم د الله تعالی په توفیق خو دعوت ورکو. خدا الله تعالی حکم ما ته دا نه دی چې شابه ته پاسه عام عالم ته خدا نه دی حکم. حکم خود تکوینی حکم دی یو تشریعی حکم دی. تکوینی حکم معنا دا ده چې تا ته دا مقام درکړی دی او حالات د ته برابر کړي دي نو ته دعوت ورکړې. دا تکوینی حکم دی. خو پیغمبر خو په تکوینی حکم باندې پیغمبر نه وي. پیغمبر خو په تشریعی حکم باندې پیغمبر چې شابه پیغمبر یې ته ما پیغمبر کړې. قانونی حیثیتی د تکوینی معاملاتو قانونی حیثیت خو نه کنه. قانونی حیثیت خو نه او په قانون کې نه، په قانون کې هو پتا دا لازم نه کړه. تشریح حیثیت باندې پیغمبري باذنه د الله تعالی په حکم. وسراجا منیرا او چراغ رڼا کوونکې. ګوره قرآن کې الله تعالی دا دوه خبرې کوي. حاجی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. نو سراج چاته ویلې نور ته، وقمرا منیرا او سپومې درنا کوونکې. نو هغه منیرا نو منیرا یې دغه قمرا منیرا نه واغستو او سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا دغه سراجا وهاجا نه سراج را واغسته. نو سراجا منیرا نورم دی او سپومې هم ده. نو ګوره دا دواړه دا د قرآن کمال دی، بل څوک دا شی نشي کولی. چې د نور کوم خصوصیت دی نو هغه په پیغمبر کې موجود دی او چې د سپومې کوم خصوصیت دی نو هغه په پیغمبر کې موجود دی. په نور کې دا کمال دی چې د نور رڼا چې کومه ده دا تیزه ده. نو د پیغمبر په تعلیماتو کې دا تیزی مشته. دا خلق سوځیم ګوره اسلامنا نور یضیء طریقنا. دا نور دی لار په ښودلی کېږي. خو اسلامنا نار علی من یعتدی. اسلام بیا ورم دی دا چا دپاره څوک ظلم او زیاتی کوي. داسې یوازې نرمه رڼا پکې نه ده او نرمیم پکې ده. لکه قرآن چې بل ځای وایي چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. بل پکې دا معنا ده چې د سپومې خصوصیت پکې دا دی چې سپومې رڼا د بل چا نه علي. نو پیغمبر ته هم وحی د الله تعالی له طرف نه راځي. خو د نور خصوصیت هم پکې دی چې خپله رڼا هم پکې ده. د پیغمبر خپل قول هم حجت دی، خپل اجتهاد هم حجت دی، خپل سنت هم حجت دی. تاسو په خبره رسیږئ که نه رسیږئ؟ دا مطلب دی. وسراجا منیرا وبشر المؤمنین او زیر ورک ایماندارو ته بان لهم من الله فضلا کبیرا چې دې دپاره به د الله تعالی له طرف نه ډېر لوی فضل وي. نو مطلب دا دی چې خلک به وایي چې ټول ډګریانې چې سوي او ټول هغه پیغمبر له ورکړه موږ ته خو هېڅ هم میلاو نه شو. نو تا ته هم ډېر څه میلاوېږي. تا اوس ونه لیده چې حضرت زید ته څه میلاو شو؟ تا اوس ونه لیده چې حضرت زینب ته څه میلاو شو؟ بأن لهم من الله فضلا كبيرا چې وي به د دې دپاره د الله تعالی له طرف نه ډېر لوی فضل. ولا تطع الكافرين والمنافقين او خبر مه منه د کافرانو نه د منافقانو. څنګه چې د صورت په اول کې ویلي وو نو دلته بیا خبره دوباره کوي.
خبره خو خود نه مني پیغمبر خدا اغوی د پروپاګاندا نه داسې متاثر کېدل چې د هغې په وجه سړی خپل فکر بدل کی خپل سوچ بدل کی خپل پالیسی بدل کی په خپل هغه پروګرام کې څه ترمیم او اضافه او څه امندمنټ څه کمیز یا نه دا ټټولي دی په سوري وتړي نه داسې به نه کېږي د هلې ګولې د وجې نه او د چغې چغارو د وجې نه او د پروپاګانډې د وجې نه ته په خپل پروګرام کې څه کمی زیاتی مه راوړه دی به لګیایي ته به خپل کار کوي ته خپل کار کوه وایي کاروان روان او سپي غاپي ستا کاروان به روان او دا سپي دي دا به غاپي د دې په غپا باندې ته خپل کاروان لار مه بدلوه ودع اذاهم او د دې د تکلیفونو پروا مه ساته پرېږده د دې تکلیفونه د دې تکلیفونو اډو پروا مه ساته که ته د دې د تکلیفونو د وجې نه ګیلې شروع کړې نو وایي بچه څنګه چللی په صرف هم ولا دړ کو که نه نو به د اډو پروا یې مه ساته اډو سره په تسپه کې ماړه چې دا پکې بلا سوق دي او دویم دا مطلب هم دی چې ودا اذاهم خیر دی فی الحال ولا جواب مه ورکوه مطلب دا دی چې سزا لا مه ورکوه حالات چې برابر شي بیا بس سزا یو سړی حقدار دی مستحق دی د سزا خو دا ضروري نه چې فوراً ولا سزا ورکړی شي سړی د سزا مستحق دی خو فوري سزا ولا ورکول ضروري نه دي لکه انتظار ورته وکړه موقع ته انتظار وکړه چې موقع راشي بیا به ولا سزا ورکړي ودا اللهم توکل علی الله نو یاره جی دا دومره پروپاګانډا چې ما خلاف کیږي نو بیا نه بس الله تعالی د ځان وسپاره وتوکل علی الله والله تعالی باندې اعتماد وکړه توکل مطلب دا دی چې اسباب استعمالوا خدا نتایج الله تعالی ته پرېږده حاجی توکل مطلب څه شو چې استعمال د اسبابو کوا خو نتایج په اسبابو باندې مه ګڼه نتایج الله تعالی ته حواله کوا حاجی وکفا بالله وکیلا او پر دې الله تعالی کارساز نو چې الله تعالی ته ځان حواله کو او د خلکو د پروا یې ونه ساتله نو الله تعالی به کارونه برابر یو څنګه برابر نو دا به خدای ته پرې دی خدای ته بچل نه خې چې دا څه به رااله برابر کې ها الله تعالی ته د خدای چل مخایا ته د خپل د بندګۍ چل زدکا الله تعالی به کار څنګه برابرې بس هغه څنګه برابرې نو برابرې حاجی مفتی سید سیاح الدین کاکا خیل رحمت الله علیه چې هغه په دیوبند کې داسې طالب علم پاتې شوی چې دیوبند کې دغه کمی نمبر وي نو هغه نمبر بیا دغه نه رسټي چا وانه غستی فخر به پکاو حاجی هغه فخر دیوبندو ها استادانه به هغه باندې فخر کو نو هغه مفتی صاحب اده مولانا ګور رحمان رحم الله استاد نو موږ طالب علم زمانہ کې هم ملاویدو په ور سره ډیر زیات نو یو ځای کې اجتماع و پر سن 80 کې نو هغه اجتماع کې بیا ما هغه نه یو اټوګراف ما وته چې یاره جی ماته اټوګراف ولیکل نو ماته ولیکل په ډایری کې چې تو بندگی چو گدایا بشرط مزدم کن کہ خواجہ خود روش بند پروری داند تو بندگی چو گدایا بشرط مزدم کن ته د خدای عبادت کوا خو په دې شرط مکه چې مال به مز راکې مز پیژنې کنه اجرنده کې چې مزد هغه ته مزد وای مزدور دا مزدور چې وته مو وایو کنه دا مزدور دی یعنی په مز باندې کار کوي مزدور په مز تو بندگی چو گدایا بشرط مزد مکن خدای سره دا مکه چې خدای زب بندگی کوم خو ما به داسې ساتي که خواجه خود روش بنده پروری داند چې خدای ته پته ده چې زما بنده به څنګه ساتم نو بنده لپکار ده د بندګۍ چل زده کی بنده لپکار نه ده چې هغه خدای ته دا چلو خو چې خدای پاکه زما د بندګۍ کوم خو ته به مې ګورې داسې ساتي نه هغه ته پرې دا غل خدای چل ورزي خو تعالی د بندګۍ چل نه درځي مسله پتا کې ده نو ته بندګۍ زده وکفا بالله وکیلا او پر دې الله تعالی کار جوړونکې ها جی نو اوس به آیت راشي یا ایها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن دا د نکاح خبره مخکې رااله د حضرت زینب د نکاح خبر رااله نو په دې منځ کې په دغه واقعه کې چته یو بل مسله راغلی و نو د هغې تذکره کوي یو سړی دی چې نکاح یې وکړه او د نکاح نه بعد رخصتي نه ده شوې واده نه دی شوی او دا سړی ښځې طلاق ورکوي نو بیا به څنګه چلی عدت به ورکوي که نه به ورکوي عدت به یي که به نه نو الله تعالی وایي عدت نشته عدت خو د رخصتۍ نه بعدي دویمه خبره دا ده چې مهر به ورکوي که نه به ورکوي نو د مهر بیا دوه طریقې دي آیا مهر مقرر شوی دی که نه دی مقرر شوی نو چې مهر مقرر شوی نه دی نو مهر مثل به ورکوي ټیک شو چې مهر مقرر شوی نه دی نو بیا
څه نشته مہر نشته بیا چې مہر مقرر شوی نه دی نو بیا مہر نشته او چې مہر مقرر شوی دی نو بیا به نیم مہر ورکوي نیم مہر په نکاح دی نیم مہر په رخصتۍ دی چې نکاح شوی ده او رخصتي نه ده شوی او طلاق وشو نو څه چل بی نو نیم مہر به لازمي ها که سړی مړ شو او نکاح شوی ده او رخصتي نه ده شوی او سړی مړ شو نو دی داسې ښځه ده لکه څنګه چې رخصتي والا ښځه وي نو دا به ترې میراث هم وړي او دا به مکمل مہر هم علي او دا به هر سال او عدت به هم تېروي تاسو په خبره ورسېدئ سړی دی نکاح یې وکړه چې نکاح یې وکړه نو د نکاح نه بعد د واده نه مخکې مړ شو او چې مړ شو نو د دې ښځې مهر پوره دی د دې ښځې مهر هم پوره دی پوره مهر به ورکوي او د دا ښځه به عدت هم تېروي او دا ښځه به څه هم کوي دا به د دې سړي نه میراث هم وړي ځکه دا خو ښځه ده رخصت نه دی شوی لیکن که طلاق یې ورکړو نو که طلاق یې ورکړو نو بس بیا چې طلاق یې ورکړو نو بیا مهر نیم شو او عدت پکې نشته عدت پکې نشته او ښکاره خبره سړی ژوندی دی نو میراث بله څنګه وایي د ژوندو نه خو څوک میراث نه علي یا ایها الذین آمنوا اے کسانو چې ایمان راوړو اذا نکحتم المؤمنات چې کله تاسو نکاح وکړئ د مؤمنانو ښځو سره کافر سره خو به نکاح نه کوي که نه کتابي سره خو نکاح ټیک ده او مشرک سره خو نشته نو ثم طلقتموهن بیا تاسو دوی له طلاق ورکوئ من قبل ان تمسوهن مخکې له دې نه چې ګوتې موله ور وړي فما لکم علیهن من عدة تعتدونها نو نشته ستاسو دپاره یو په دې باندې څه عدت فما لکم علیهن دې لفظونو ته سوچ کوه دا عدت چې کوم دی دا د سړي حق دی کومې ښځه سره چې نکاح وشوه نو د دې ښځې دا نکاح نه پس چې کله طلاق کیږي او دا عدت تیریږي یا سړی مري او عدت تیریږي نو دا عدت د دا ښځه چې عدت تیری نو دا د خاوند حق دی چې دا به تیری گویا کې دا د خدای حق هم دی ځکه چې که سړی ورته وایي چې عدت مه تیروه نو بیا به هم تیری نو پته ولګېده چې د سړي حق خو دی خو داسې حق نه دی چې دی پرېښودی شي دا به وي کنی بیا به سړي ښځې ته ویلی چې زه مړی خو بس مې تېروی او دا به سبا له بله نکاح کوه نه دا د سړي حق هم دی خو دا د خدای حق هم دی چې د خدای حق دی نو سړی معاف کولی نشي ټیک شوه او دا د بچو حق هم دی ځکه چې بچو دپاره هم دا پکار ده چې هغه ته هم پته چې زما مور څوک ده او پلار مې څوک دی نو چې دا د عدت نه بغیر فرض که دا نکاح وکړي او هلته حملي او هلته هغه د بل نکاح به راشي نو دغه حمل به سبا له به دا ماشوم د چا ماشوم ګڼلی کېږي دغه مخکیني پلار ماشوم به ګڼلی کېږي که د اوسني پلار ماشوم به ګڼلی کېږي نو دا خو د ماشوم حق هم ضایع شو چې هغه د خپل پلار معلوم نه شو او د هغه د پلار کې اشتباه را پیدا شوه نو دا عدت چې کوم دی دا داسې نه ده چې دا د ښځې په اختیار کې دی فما لکم علیهن نشته ستاسو دپاره په دوی باندې دې معنا دا ده چې په چا باندې عدت وي نو هغه به د سړي دپاره هغه عدت وي دا د سړي حق دی بیا فما لکم علیهن من عدة تعتدونها نو فمتعوهن نو فایده ولا ورکې څه جوړه جامې ولا ورکې او جوړه دغه ته نه وایي چې په ګوتې کې جوړه کېدی ولا ورکې څه متعلقات او څه لوازم او څه که نه دا به ولا برا وسرحوهن سراحا جمیلا او پرېږدې دوی په ښه پرېښودو داسې نه چې کنزل وهه کوئ او چغې چغارې جوړوئ او شر شدت جوړوئ او دشمني ترې نه جوړوئ نه ښه په قلاره ښه په طریقه ښه د دوستۍ ښه په ورورولۍ ښه په مینه په طریقه باندې پرېږدئ سراحا جمیلا بس ټیک شو خو یو طریقه وه ونه شوه ونه چلېده نو بس په طریقه یې پرېږدئ یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره خو مخکې دا ووی چې ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له د څلورو نه زیاتې ښځې د پیغمبر د پاره جایز دي اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو مبارکې مزید نور هدایات چې کمی بیبیانې دله جایز دي او کمی دله نه دي جایز دي کمی پابندیانې در باندې دي او کمی نه دي نو بیا دې تفصیل ته غوږ ده یا ایها النبی ای پیغمبره انا احللنا لک بېشکه موږ حلال کړي ستا دپاره ازواجک اللاتي ستا بیبیانې آتیت اجورهن چې تا ورکړي دي هغې له د هغې مهرونه پیغمبر علیه السلام یو نکاح هم داسې نه ده کړی چې په هغې کې مهر نه یې ورکړی دا حضرت زینب رضی الله تعالی عنها چې ده که نه دا چې په نکاح واغسته نو حضرت انس رضی الله تعالی عنه وایي د دې حضرت زینب دا واده نه وایي دا ښه دروند واده و ښه دروند واده و ښه درنه ډوډۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړه داسې ډوډۍ پیغمبر علیه السلام مخکې نه وه ورکړی په بل واده کې دا ځکه د حضرت زینب د دې حالاتو په وجه باندې د حالاتو خیال یې ساته چې
چې دا چونکې د مرایله ما ورکړې وه بیا طلاق شوه بیا هغه ونه چلېده نو بیا مال الله تعالی په نکاح راکړه نو راشه دا ډېر ښه په درناوي باندې راوله نو د دې درنه ډوډۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم 400 درهم مهر یې وله ورکړی 400 درهم مهر یې وله ورکړی او ښه درنه ډوډۍ حضرت انس رضی الله تعالی عنه وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام ورکړه په دې موقع باندې انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن مون حلال کړي ستاسو لپاره هغه بیبیانې چې تا ورکړې لري هغوی ته د هغې مهرونه وما ملکت یمینک او هغه چې مالکان دي د هغې ښی لاسته چې مالک دی ښی لاسته مما افاء الله علیک هغه بیبیانې چې الله تعالی تعالی په غنیمت کې درکړي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینځو کې ما افاء الله علیک ملکت یمینک ملک یمین کې د نبی علیه الصلوة والسلام صرف 2 بیبیانې راغلي دي یعنی چې هغه وینځې وې او نبی علیه الصلوة والسلام هغه بیبیانې کړي نه دي یعنی آزادي کړي او بیا امهات المؤمنین نکاح وسره نه ده کړې خو څنګه چې د وینځ نه استمتاع جایز دی نو داسې د وینځې په طور ساتلي دي نو یو حضرت ماریه ده چې هغه د مصر نه هغه حکمران مقوقس چې ورته وایي مقوقس مصر ته نبی علیه السلام خط لیږلی نو هغه نبی علیه الصلوة والسلام ته 2 جینکۍ راولېږلې نو یو یې غالبا حضرت حسان له ورکړه او یو حضرت ماریه نبی علیه السلام خپله واغوسته او یو یې ولې یو قچره رالیږلې وه ډېره مضبوطه قچره وه سپینه مزېداره نو هغه هم نبی علیه الصلوة والسلام به هغې باندې سورلي کوله او څه جوړې جامې او څه یو کوټ او داسې یو جبه غونته کې یو داسې برنډی غونته کې دا یې موله رالیږلې وه نبی علیه الصلوة والسلام له نو دا تحفې مخفې هغه مقوقس مصر را لیږلې وي بله یو وینځه ده هغې ته ریحانه وایي رضی الله تعالی عنها نو دا هم د نبي علیه الصلوة والسلام په ملک یمین کې وه نو دا 2 کسانې چې کوم دي د حضرت ماریا او حضرت ریحانه دا 2 په ملک یمین کې وي او دا باقي د نبي علیه الصلوة والسلام بیبیانې چې نبي علیه السلام وفات کېده نو 9 بیبیانې د نبي علیه السلام په نکاح کې ژوندی وي حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها مخکې نه وفات شوې وه او دا 9 په نبی علیه الصلوة والسلام په نکاح کې ژوند دی مما افاء الله علیک وبنات عمک او لونه د ترستا وبنات عماتک او لونه د وبنات عمک او لونه د ترستا وبنات عماتک او لونه تروریانو ستا د پلار طرف نه چې کوم ترور دی هغې ته عمه وایي وبنات خالک او د ماما لونه وبنات خالاتک او د ما ترورانو لونه ماشیګانې چې ورته څوک وایي ثوابې ولا ورته ماشیګانې وایي که نه د مور طرف نه چې کوم ترور التي هاجرن معك هغه چې تا سره هجرت کړی تا سره هجرت معنا ده تام هجرت کړی دی او دیم هجرت کړي چې هجرت نه کړی بیا نکاح نشته بیا په نکاح نه وامرأة مؤمنة او حلال ده مونږه حلال کړی د ستاده پر احنا احللنا لك ازواجك واحللنا لك امرأة مؤمنة هغه مؤمنه خدم تا د پر حلال ده ان وهبت نفسها کچرته دی بخلی خپل ځان للنبي پیغمبر تا ان اراد النبي ان يستنكحها کچرته اراده کې پیغمبر چې په نکاح والی خو خالصتا لك من دون المؤمنین دا یواز استاد پاره د بغیر د ایماندارونه یعنی نور مؤمنان بغیر د نکاح بغیر د مہر نه نکاح خزه په نکاح نشي غسته مہر به ورکي لګ دې ډیر دې خو مہر به ورکي د مہر نه بغیر نکاح نشي کولای خالصتا لك من دون المؤمنین خو تا د پاره د اجازت دی چې که یو خزه داسې وایي چې ما تا ته ځان بخلی او تا مہر نه غواړم خو ما په نکاح والا نو تی په نکاح باندې اغستی شي بغیر د مہر نه دې نه نبي علیه الصلوة والسلام فایده نه ده اغستې د دې سهولت نه حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها داسې وه چې هغې نبي علیه الصلوة والسلام ته ځان وبخو خو رسول الله وسلم په نکاح م واغسته او مهر یې موله ورکړو یو بله زنانه هم راپاسېده په مجلس کې او هغې مې د خدای پیغمبره ما تعالی ځان بخلی دی نبي علیه السلام مې زما حاجت نشته بیا یې څوک په نکاح علي که نه بیا یو بل سړي په نکاح ورکړه हाँ जी बस के नासिब वक्फा व बस वक्फा जी बस की په غنیمت کې نو په غنیمت کې خو ریحانه غالبا د غنیمت وکنه حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها وا خو هغه خو بیا نبی علیہ السلام آزاد کړي وکنه او بیا په نکاح واستې و
نو هغه معافا الله هو خو به په نکاح واغسته کنه آزاد کړو په نکاح واغسته